ګران کتونکو السلام علیکم. ایاز خان یم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې، خوشحاله پئ. او زموږ سفر نن دلته کې نن څلورم ورځ ده په برسل بلجیم کې. او نن ملګري راسره دي، میاجي صاحب راسره دی او زو بل یو نوي ځای ته تاسو ته یې ښایو. زموږ سره اوسئ، یقینا تاسو به ترې ډېر خوند واخلئ. په یورپ کې په دې ګرمیانو کې ځای په ځای به تاسو ته داسې قسمه د اوبو هلې ځلې ملاویږي. په دې کې دا ماشومان راشي په دې ماسپښین ټایم کې او په دې کې ټوپونه موپونه وایي، بس خوشحاله یې وته. ډېره مزه کوي. کتونکو دا د لوبو دپاره د ماشومانو دپاره د تیاری شروع دی. یو څو ورځې کې به تیارېږي. د ګرمۍ موسم کې دا د وړو دپاره د لوبو موبو لپاره دا مختلف ټریکونه لګي او دا تقریبا 9 کیلومتره پورې شاته نه شروع دي. او دلته کې بیا ډېر منډې تړلې او ډېر زیات خوند رنګي به کې ملګري داسې وایي. السلام علیکم. څنګه چل چېرته روان یو جي؟ یاره خانجي بس باران دی نو ما چکر په داسې ولګو. چکر ځای دی زبردست. ستا به خوښ شي خانجي، ستا د مرضی ولګو. مزیدار دی ځای. مزیدار ځای دی. ما لاړ به شو خپله ځان له ویډیو وکړي او بیا به راځو. د بلجیم د ټولو نه غټ کیم دی. کم مسافر چې راشي که نه نو دلته انټري دلته کېږي. اوله هلته یو بل سنټر دی، هلته انټري وشي بیا لکه رهایش دلته ورکوي. دا خانجي دا ځای دی ښه. دا ټرک غونډه کې دی، خدای دروازه ده، مین دروازه. دا کوم ځای دی؟ دا زموږ برسل مین دی. برسل دی خو دا چرچ دی مشهور که نه؟ دا په څه ځای کې دا چرچ جوړ کړی؟ بل اعظم مندر ته کړی دی. پیلس دی ښه. وزیر اعظم کور او دا د بلجیم کینګ چې کوم دی باچا ارزي دغه چې دا د هغه یې لکه سیم هاوس جوړ کړی. سیم هاوس دغه څه دی؟ پرایم منسټر اوس کې څه شي پاکستان کې چې هغه نه دی، دا کینګ دی. کینګ دغه د دې دغه دی لکه باچا دی. باچا انګلند کې از لبات غون ما کار ما دې پته دا شینکې یوازې په دلته کې تش بلډینګونه دي. شینکي مینکي پکې برابر دي. ښایسته ځای نه دی. ډېر مشهور ځای دی څنګه چې د پیرس ټاور دی. دې ځای دا ټاور په شان مشهور ځای دی. ګران کتونکو دا اوس موږ رالو د دې بلجیم ډېر مشهور دا بالونو والا رسټورنټ. مخکې ډېر مخکې موږ دې ته راغلي وو نو دوستان وایي چې یاره دا دغه دی، دا هوټل دی. هوټل خو نه دی، دا رسټورنټ دی، بار غونته کې دی. او په دغه حساب نور په دې معلومات موږ د ماماجي نه والو، میاجي صاحب نه. میاجي صاحب او خانجي السلام علیکم. میاجي صاحب یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او قاري صاحب ډېره مهرباني. دا زموږ ملګری دی احسان، خو موږ ته قاري صاحب وایي، قاریم دی. دا د پېښور دی خو ژوند په ایټالیا کې کوي. دا راغلی دی چکر په نیت باندې. واجي چکر مو تاسو په برکت موږ ټول یو ځای چکر ولګو. ټیک ټیک اوس راځئ نو د دې ځي په حواله راته میاجي ووایه دا څه کیسه ده؟ دا خو ډېر څنګه چې پیرس کې ټاور مشهور دی او پاکستان کې خلک هغه میناري پاکستان یادوي. دې دا دغه دی لکه دا بالونه دي
دا دې ډېر مشهور وو دغه دی زه په 2014 کې چې راغلم نو ما ته چای دا هوټل دی نه د کې لپاسه د کې ته وې زه به تاسو وخت جمعو ها میوزیم دی دا دغه ښکاری دا لوکیشن د انتخاب کاری عام رستورانت پکې د هوټل نه دی ها دنګ زه دی بس دنګ زیاده لکه لوکیشن دغه د پاره او بس دغه دی چې د انجینرینګ دا ډیزاین چې کوم دی نو بس په دې بس خلک راټولېږي یو کاپی بار ټایپ وو ته ځای پکې راخ کړی دی خو برابر دغه دی ماحول چې ډېر زیات ښایسته څونه مزه کوي شینکې دی چاپېریال سره موسم دلته ډېر زبردست دی خبرې دی ایټالیا په باران د نسبت وجې نه سیسټم ډېر زیات ښه ښه مایکونه ډبل دي نو بل نور ملګري به هم خبرې کوي کېدای شي د هوا اواز به کم راځي خو بهرحال ګورو مخکې چې څه دي دا ځای نه دي دا یو لوکیشن دی بس څنګه چې په فرانس کې ایپل ټاور دی ایپل ټاور د بجلی ستنه زم پښتانه ورته وایي هغه شانتې دا بالونه دي چې دنیا په سطح باندې د بلجیم چې دا ویني نو یې بلجیم لکه معلومات ورته یې دي څنګه چې زم پاکستان کې فیصل مسجد دی دغه شانتې د دوی دا مشهور دی او ګورو تاسو باندې سیل کوو د نږدې نه چې تاسو ته هم خوند واخلئ میاجي صاحب تاسو دې د څونه وخت پس راغلی یاره خانجي زما نور ملګري راغلي زه هغو سره راغلی وم او دا ستاسو سره راغلم او قاري صاحب هم قاري صاحب خو پکې زه راځي چکر صحیح سویس ډېر ګرین شوی دی دا ډېر ښه سویس مزیدار دی کتلو لپاره تصویر دپاره دې لپاره ښه دی دا چې مشهور ځای ستاسو دپاره لیږو دا هلې زه لیکم او امید لرو چې زموږ دا ویډیوګانې به ستاسو خوښې شي د هغې وجه دا ده چې موږ کوشش کوو چې نوي نوي ځایونه تاسو ته وښایو او چې څونه زیات وکتلی شي یاران دوستانو سره ویډیو شیر کړئ چې د یورپ په هکله باندې ډېر معلومات دي چې هغه هم تاسو سره شریک کړو او ډېر نوي نوي ځایونه دي چې هغه موږ غواړو چې تاسو ته وښایو موږ لیدلي دي خو زموږ د کیمرې په نظر چې تاسو وګورئ ډېره مزه به وکړي زموږ سره اوسئ کوشش کوم زموږ هلې ځلې چې دي دوامدارې دي د ډېر ورځو دپاره یورپ 28 ملکونه دي کوشش کوو چې په دې کې تاسو ته ډېر څه وښایو خو مسله دا ده 100-200 کسان 300 کسان چې ویډیو ګوري هغه به څه پیدا وکړي او موږ ته به پې څه خوشحالي میلاو شي او بس ګورو د پښتنو دپاره د ویډیوګانې جوړېږي نو پښتانه په ما ګران دي او پکار ده چې زه هم په تاسو ګران شم ما ته توجه ورکړئ جاز مې پکې رانیو خو ونه شو جاز کاته خرابه شو جاز په وریځو کې پټ شو ډېر بهترین ډیزاین یې جوړ کړی دی ته بالکل موږ لاندې ولاړ یو کتونکي دا به کې جاز روان دی چې په وریځو کې پټ را پټ شو نور هر څه چې دی خو ډیزاین مزیدار دی په دې کې شک نشته ډیزاین یې ډېر ښایسته دی
خون رنګ دی تصویران مسویران دپاره دا ډېر زیات میلمانه دې ته راځي او د دې نه خوند اخلي څنګه چې موږ راغلو دې ورته نور خلک هم دنیا راځي خو دغه یې طریقه کار دی بسونه ورته هم راځي موږ خو ورته په ګاډي کې خیر رالو او ټرین ورته هم راځي بیا به لږ پیدل راځي لږ ځای پورې او ګاډي چې دی ګاډي سهولت بیا ډېر دی په کار خو ده چې موږ ورته بر وخېږو خو دا ځای بند غونډه کې دی په دغه ځای کې پیدل ورته هم لار ختلی شي او د مین سینټر ته چې لاړ شي نو دې نه به په لفټ کې به راخېږي دوی دې دغه منځه پورې بوځي دغه بره پاس درېیم حصې چې ده دا درې حصې دي که نه دویم حصې پورې د هغې نه خو بیا پرې بالونو کې په پوړو باندې خېږي د دغه نه دي دا صوت وایي د پیپ غونډه کې دې کې دننه هغه پوړې شانتې دي ټریک غونډه کې په هغې به بره خېږي نو دونه سخته خو به موږ نشته مسله دا ده چې بند ځای کې ماته لږ وټې تکلیف وي د دې وجه نه تېرېږو ملګرو خو بار بار اصرار کوي چې بره ورته وخېږو خو موږ یې د بهر نه به یې وګورو نو ښه به دې د شینکۍ ډېر زیات خوښ شو ډېرې ښایستې ونې او بوټي او دوی د دې باندې ډېر مین دی ډېر خیال یې ساتي موږ له قدرت ډېر څه داسې راکړي دي چې نیچرل اوبه بهیږي زموږ په هر ځایونو کې خو هغې ته چا خیال نشته چې یاره دا به هم دونه ښایسته راځي دا خو هم نیچرل دي خو اوبه خو دلته نیچرل نشته دلته کې خو سیندونه دي ولې دي چینې دي موږ د هر څه نه مالامال یو خو خیال ورته نشته باران شوی دی ډېر زیات مزیدار لږ شان باران شو وختي دې طرف پوت هم شوی دی او د دې ځای ښایست یو په دوه شوی دی دا وګورئ یقینا دا به ستاسو خوښېږي ښکته د اوبو سیسټم ته وګورئ او دا وګورئ چې دغه بس هم راغی دا بسونه ورته راځي او ټرین ورته هم راځي میټرو ورکوټي شانتې د دې خپل خوند رنګ پښتانه دي پکې پښتنو پکې پته لګي چې دا پښتانه دي څو کسان دي افغانان دي زما په خیال نګټ السلام علیکم فلانی دا قاری صاحب ګاډی دی موږ په دې کې راغلو قاری صاحب موږ وختو او دا زمونږ هم قرباني دي ستاسو دواړو نه ډېره زیاته مننه ستاسو مهرباني چې موږ یو شی الله دې قدر وکړي او چې تاسو زموږ سره وخت وایستو دې ځای ته راایستو زموږ یوازې زما مننه نه ستاسو لکه زموږ کتونکو طرف هم تاسو ته مننه زموږ کتونکي ډېره مننه خوشحاله شئ دا اوس هم پخوا تېر شو خو ډېر بدل کړی دی مخکې داسې نه و ښه دا د چا کور دی دا چې کوم د بیلجیم کینګ دی کینګ ښه رویل خان فیملی والا ښه رویل فیملی دی د بیلجیم چې کوم کینګ دا دې ځینې را کور شو ټي دی بنګله دا پراخه سره ټیک دا دروازه ده ښه دا ورته انټري ده ستاسو په
کینګ چې موږ د وینې بیا سره ملګرو څوک نه پریږدو دلته د دې خلکو سره ملګری شي ها دا پابندي نشته ټیک ډېر غټ ځای دی دا خپرونه زموږ تر دې حده پورې وه په تلو کې هم په راتلو کې هم امید لرو چې ستاسو به څه نه څه خوښه شي په کار خو ده چې ستاسو خوښه شي زموږ کوشش بهرحال ګورو نور هم داسې سیستم دی سبا موږ پیرس ته روان یو فرانس ته نو د هغه ځای ویډیوګانې به هم ستاسو سره شیر کوو د هغې نه مخکې چې ویډیوګانې څونه وکتلی شي خپل ملګري پرې خبر کړي چې ایاز خان تللی دی دا مې یو پښتون ورور تللی دی یورپ ته او تاسو دپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانو جوړولو کوشش کوي او نن سبا خو د هر چا سره موبایل دی چې کوم ځای تاسو زموږ ویډیو ګورئ نو د خپل نور ملګرو سره شیر کوئ موبایل تیلی زما چینل پې سبسکرایب کوئ او سره ویډیو ورته چالان کوئ په دې کې داسې ډېرې هلې ځلې دي چې د یورپ ته د راتګ چې کومې خبرې دي نو هغه به کې تاسو سره هم شیر کوو او ډېر په اسانه باندې په خپله به ورته اپلای کوئ په خپله باندې به هر څه کوئ نو د دغې لپاره د دغې خاطره انشاءالله روانه پیره بیا ملاقات کیږي د یو نوي خپرونې سره نوي ځای سره تر هغې پورې خپل کوربه ایاز خان ته اجازت ورکوئ د الله په امان